د مکتب شاګردان دي، د لیسو شاګردان دي او د پوهنتونونو محصلین دي. بنیادی خبره ده چې دوی نیت هغه دا وکړه، یوازې د سند نیت نه، نیت دا وکړه چې دا یو علم دی، یو کمال به زی حاصل کړم او دا د اسلام په خدمت کې استعمال کړم، زه د اسلام په خدمت کې استعمال شم، د مسلمان په خدمت کې استعمال شم، وطن آباد کړم. کتا سی وګوره د بهر هوادونه چې کم هوادونه یو ځای ته ځان رسولې دي، نو الته غوي چې عالی تحصیلات کوي، نو په دې نیت نه کوي چې سند واخلي، په دې نیت نه کوي، په دې نیت کوي چې ځان یو ځای ته ورسي، په علمي میدان کې تحصیلي میدان کې ځان یو ځای ته ورسي او ملک آباد. زمونږ او د نورو ملکونو یو ډیر لوی فرق په دغه ځای کې دی. په بهر کې لوړې زده کړې د سند د حصول لپاره نه، هغه د ځان د پوی کولو لپاره وي او د خپل ملک د آبادولو لپاره. لیکن زما استا په ټولنه کې لوړې زده کړې زیاتره برخه د دې لپاره چې زه سند واخلم او یو پرسکونه ژوند ځان د لپاره برابر کړم. هغه که په هر نظام کې بلا فرقه، اکو کفري نظام دی او که اسلامي نظام دی، او همدغه نیت او اراده افغانستان د 43 کال په مشکل کې اچولې دي. نو اوله توصیه زما د خويندو ته او د ورونو ته دا ده چې تاسو لوړ زده کړو ته راځئ، نو په دغه نیت باندې راشئ، د سند په نیت نه، په دې نیت راشئ چې زه به د ځان نه تکړه